دوستان نن د ما موضوع بحث اسراف دی. اسراف په باره کې اللہ رب العزت ارشاد فرمائی کہ اے اولاد آدم، اے بنی آدم، فرزندان آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے اولاد آدم څکله مسجد ته څو، عند کل مسجد، څکله مسجد ته څو نو خپل زینت وکړو. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، وڅښو وخورو خو اسراف مه کو. دی وجنه څه الله رب العزت یی څه انه لا يحب المسرفین، خداوند متعال هغه څه کسان څخه اسراف کوي فضل خرچي کوي دا پروردگار ته پسند نه دی، دا پروردگار نه خوښوي. دوستان دغه آیه کریمه کې خذوا زینتکم عند کل مسجد مراد اور مقصود دوا قسم تا افراد دی. مفسرینو دوا قسم ته تفسیر کړی دی. څه دغه زینت نه مراد ظاهري زینت هم دی، جسمانی زینت دی. څه کله مسجد ته څو نو صاف و سترا لاړ شو، سار کې ګیرې کې ګومنځ وویو، خوشبو ولګو، او د دې کوم مقصد دی غدام کیدای شي څه کله مسجد ته څو ظاهري صفایي سره سره زینت سره سره خپل اندرونی زینت هم وکړو، یعنی خلوص سلار شو، څه کوم عبادت کو پروردگار ته څه چې تکیم کو نو پکار دې څه نیتم صاف وي. پکار دې څه کله ته مسجد ته څې نو تا نیت خالص وي، چاته اذیت و ازار ور نه کې. پس دوستان الله رب العزت څه کوم نعمات کوم ته کوم راکړي دي دا ټول نعمتونه پروردگار یې څه تاسو استعمال کو، استعمال کې راولو، اخرو وڅخو لیکن اسراف ما کو. عزیزان اسراف سکوم کسان کی دا پروردگار لا یزال تا پسند ندی، پروردگار دا کسان نخواهی، بلکہ اللہ تعالی اغا انسان سکوم اسراف کی فضل خرچی کی دید شیطان ورور گانا لے دی. سورہ بن اسرائیل آیہ نمبر 26 کے دا خداون متعالی سوآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل، خپلو قریبی رشتہ دارو تا، مساکینو تا، مسافرانو تا خپل حق ورکو. ولا تبذر تبذیرا، خبردار فضل خرچی ونکو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، چونکہ فضل خرچ انسان د شیطان ورور دی. لذا چکم کاس بذل خرچی کی دا پروردگار تا پسند نه دی. آیاتو روایاتو کې د فضل خرچ انسان مذمت شوی دی. لیکن فضل خرچی څه شی دی؟ مو کوم انسان ته یلی شو چې دا فضل خرچ دی، دا مصرف انسان دی. دی په باره کې مولای کائنات امیر المؤمنین ارشاد فرمایي چې که تاسو غواړو څه اغا کاس څخه اسراف کوي، اغا کاس څخه فضل خرچی کی غو پیژنو نو دی حدیث باندې غور کول ضروری دی. مولای کائنات یې چې یو مصرف انسان، فضل خرچ انسان درې علامتونه دي، درې نشانیانې دي. چې کوم انسان کې د درې علامتونه موجود وي نو دغه انسان فضل خرچ انسان دی. پہلا نشانی دا دی چې یاکلو ما لیس له، مصرف انسان اغا کانا پینا کوي، اغا غذا استعمالی چې کوم غد پرا نه دی.
مثلا یو انسان څغه استطاعت مالی توان دا دی څغه ساده ټیکاله وخوري سبزیجات سبزی وغیره آلو وغیره دا وخوري کله هغه لاړ شي هوټل ته ناري غوښې کړی خوري یا مشي خوري نو دغه انسان فضل خرچ دی دا فضل خرچی کې راځي اوندی قسم ته مولای کائنات کی چې و فضل خرچ انسان دویم نشانی دویم علامات دا دی سو یشتری ما لیس له مصرف انسان هغه شیان اخلي چې کوم دغه ضرورت نه دی مثلا یو انسان کوم آن جانے پا ضرورت دی د سیکل ضرورت دی سیکل باندې دغه کار کیدی شي خو څه کله دا موټر سیکل اخلي یو مهنګه ګران شی اخلي او د دې استطاعت نه مالی توان نه بار دی نو دغه انسان څه کوم دی فضل خرچی کې ارچي دریم علامات نشانی دی و فضل خرچ انسان دا دی څه ویلبسو ما لیس له مصرف انسان هغه څه کپڑے اچي چې کوم غ شان کې نه دی کوم دغه مالی توان استطاعت مطابق نه دی مثلا یو انسان دی څه کاله غ توان مالی توان دا دی څه د 100 روپیو جامې واچي کله د 100 روپیو کپڑے اخلي نو دغه انسان څه کوم دی فضل خرچ مصداق جوړیږي دا انسان فضل خرچو دغه کې راځي سب کې شاملېږي لذا دین مبین اسلام کې فضل خرچی هیڅ صورت کې قبول نه دی د دې مزمت شوی دی بلکې پښتو یوه محاوره دی چې څوره بلستن غوره خپې اوږدول چې څوره انسان استطاعت دی هغه مطابق چې کله انسان خپل اخراجات کوي نو دغه انسان به هیڅ چاته نه محتاجیږي او دا محبوب خدا هم دی پروردگار هم د چې کسانو سره محبت کوي بس د الله تعالی درگاه کې د سوال کوم چې الله رب العزت مو ټولو ته د خپل قرب نصیب کړي او د مو اسراف او تبذیر نه وساتي اللهم صل علی محمد و آل محمد